أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. سورة البقرة مدنية. سورة البقرة دا مدنی سورت تے آیتنا دا دے 286 دی او رکوعات دا دے 40 دی او کلمات پا دے کے 1121 استعمال شوی دی او حروف دا دے 25,500. آیتونه بکی سوری الکا 286 رکوعات سوری 40 کلمات سوری 1121 یولس سوا او یویش او حروف پکی سوری 25,500 او مدنی صورت تے یعنی مدینہ منورہ کی نازل لے. آغا مکی صورتو ندی کم چی بعد الہجرت نازل دے آغا مدنی صورتو ندی. دی صورتونو کے دا مدنی کے دل او مکی کے دل کنا بعضی پکی چی کم دے نہاری دی، بعضی پکی لیلی دی، بعضی پکی صیفی دی، بعضی پکی شتائی دی، بعضی پکی غاری دی، بعضی پکی اردوی دی، بعضی پکی سماوی دی، بعضی پکی معراجی دی، بعضی پکی عرشی دی، بعضی پکی حضری دی، بعضی پکی سفری دی. دیکھے دلو کی سا حکمت دے ناو خبر پوئی لگ رہا نزدے کی بیو ناو خبر پوئی گئی تا سلری ہے نزدے شای دل خبر پوئی شوئی نو دیکھے حکمت دارے چے کم مدنی شو، کم پکی مکی شو، کم پکی صیفی شو، کم پکی شتائی شو وغیرہ. پا دیکھے دلو کی حکمت دارے چے شرافت پکی دغا اماکنو تا حاصل شی. یہ قرآن کریم دا وحی الہی دا تا شرافت حاصل لے دا چی پا کمزے کی نازل شا اغزے تا پا کم شرافت حاصلی دا چی پا زمکہ باندے نازل شو زمکی تا پا کی شرافت شو چی پا اسمان کی نبی علیہ السلام پانی نازل شو لکا دا لیلت المعراج پش پا باندے آلتا آغزے چی کم دے پا دے باندے شرافت حاصل کو برکتی شو. کم چی پا غار حرا کی نازل شو غار حرا ور باندے برکتی شو پا خبر پوشو. کم چی دا اوڑی پا موسم کی نازل شو آئی باندا اوڑی موسم برکتی شو. کم چی دا جمی موسم کی نازل شو دا جمی موسم پہ برکتی شو. کم چی فا سفر کی نازل شو نو سفر پہ برکتی شو. کم چی فا حضر کی نازل شو حضر پہ برکتی شو. او کم چی دا ورزی نازل شو ورز پہ برکتی شو. کم چی دا شپی نازل شو شپا پہ برکتی شو. دیکھے دو کی حکمت دارے اس پہ پوش کپوانش. سورة البقرہ مدنیتن دا مدنی صورت تے بقرہ ورطولی ہوئی دکتی کی ورست بیا اگا کلمہ دا بقرتن استعمال شوی دکتی نو تسمیت الکل بی اسم الجز دیر طول صورت نمی تدغا یو جز سرکی خودو چی بقرہ دا ورست بیا واقعہ روانا دکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل دا بسم اللہ مخی ترشیو. الف لام میم. مختصر ترجمہ دا سے ہو گئی. اللہ اعلم بمرادہ اللہ تبارک و تعالی عالم دے پا مراد او پا معنی دا دی حروف باندے. اور پوش دا حروف مقطعات چا پا اوائل دا سورو کے ذکر کی گی خبر پوش لکا الف لام میم شو نون قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام را حامیم
دا حروف مقطعات د دې علم قاضی ثناء الله فانی فتی رحمه الله فرمایي چې الله تبارک وتعالى سره دی او الله تبارک وتعالى نبی له صلوات و سلام مبارک ته هم ورکړی دی او د نبی له صلوات و سلام کامل وارثان کامل تابعداران چې د ظاهر او د باطن د علوم نوافر حصہ لري او د رسوخ مقام ته رسیدلی وي لکه امام ربانی مجدد الفسانی الفاروقی السرهندی رضی الله تعالی عنہ په مکتوبات شریف جلد اول مکتوب نمبر 286 او مکتوب نمبر 310 کې دا تشریح فرمایلی ده چې دا کم حروف مقطعات دي یا کم متشابهات قرآنی دي د دې علم الله تبارک وتعالى سره دی او انبیاء ته ملو دی او راسخین فی العلم ته ملو دی راسخین فی العلم ته نو خبره پوهیږي کنه پوهیږي راسخین فی العلم چې د ظاهر سره د ظاهر د شریعت او د ظاهر د علم سره الله تعالی توافر حصہ د باطن نه هم ورکړي او دوی ته الله تبارک تعالی دا حصہ ورکړي او دغه څه خبره علامه اسماعیل حقیقی په تفسیر روح البیان کې هم کړي و پښوی کوو به نشوي یو قول پکې شاذ قاضي صاحب ذکر کړي بعضی خلک کوئی د دې حروف معنی صرف الله تبارک تعالی په پويږي د الله نه علاوه په بیان وسوګ نه پويږي او قاضي صاحب چې دا تفسیر کمزور دی دا خبره سره کمزوري ده ځکه چې خطاب خو چې څوک د چا سره کوي دې د پاره کې چې ستاب د خبرو پوه شي کنه او کلام الله د الله تبارک تعالی کلام دی کنه نبی علیہ السلام سره خطاب کوي او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم نه ورکړ نبی علیہ السلام په نه پويږي څوک کس خبر چا سره کوي زه پیدا پیاشته نو قاضي صاحب چې دا مذهب پکې کمزور دی چې دا قول چا کړي چې د دې حروف مقطعات علم صرف د الله سره دی انبیاء ته نه دی ورکړي په طریقې د وحي سره او دا رنګ اولیاء ته نه دی ورکړي کوم چې اولیاء راسخین دي په طریقې د کشف سره او دا خبره څه شي دا مذهب ضعیف دی ها خبره پوښ بعض خلک پکې وایي چې الف لام میم معنا سره الف نه چې کم دی الا الله مراد دی الا الله یعنی نعمتونه د الله تعالی او د لام نه چې کم دی مراد لطف الله هغه مهرباني د الله تعالی او د میم نه چې کم دی مراد هغه مجید خبره پوه شي بزرګي د الله تعالی یې څوک معنا کوي چې نه د الف لام میم معنا دا الف نه معنا انا د لام نه معنا الله د میم نه معنا اعلم معنا دا شو انا الله اعلم ظالما او په دې باندې کوي خبره پوه شي بهرحال نور معناګانې تعویلات پکې هم څه کړی شي دي علماء پکې کړی دي په خبره پوه شو دا رنګ څوک کوي چې الف لام میم دا د دې صورت باول کې چې ذکر کېږي دا اسماء د دې سورو دي یعنی د سورتونو نمونه دي یو قول په کې دا مشته دویم قول په کې دا چې دا د الله تبارک وتعالى اسماء دي حروف مقطعات دریم قول په کې دا چې دا اسامی د قران کریم دي خبره باندې پوښ او چې څوک چې وایي چې دا د الله تعالی اسامی دي د الله نمونه دي بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو قول نقلی چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې یا کاف عین صاد اغفر لی اے الله ما تبخنه وکینو کاف ها یا عین صاد یا ندایه به فکر راوړه یا کاف عین ها صاد اے الله ما تبخنه وکي ګورو دا الله تعالی نوم دی خبره پوهیږي بهرحال اقوال پکې شته نور هم علماء پکې تحقیق د مجدد الفسانی السرهندی الفاروقی رضی الله تعالی عنہ وخت هغه مبارک فرمای دا متشابهات دي دا مقطعات قرآنی دي د دې علم الله تبارک وتعالى سره دی او انبیاء لرا او راسخین فی العلم په دې باندې خبردار کړي هر کس و نا کس په دې باندې خبر نه دی
دا راز د په مابین د الله او د رسولانو کې او په مابین د دغه اولیاء کې دا سر دی. ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د هر کتاب د پاره سر دی او سر د قران کریم چې کوم دی هغه د مقطعات دي او ویل د سور وي. د خبرو پوهیږي ته به نه پوهیږي نو دغه تفسیر پکې آیات لري. بیا چې کلم قران مجید کې وروسته موږ او تاسو ته دا حروف مقطعات راځي بیا به ان شاء الله موږ او تاسو وایو چې دا تفصیل په الف لام میم کې تیر شوی دی. په خبره پوه شو دقه معنا شوله. کوم چې دا تعویلات ما تاسو ته ذکر کړل نو هغه حقيقي معنی نه ده. په خبره پوه شو دا خو یو تعویل ځونی پکې کړی دی. خبره پوه شو نور چې کوم معنا مراد ده ده معنا مقصد ده ده هغه الله تبارک وتعالى سره دی او خپل انبیاء ته او اولیاء راسخین ته دغه علم ورکړی دی او هیڅ نه ورکړی دی. او کوم چې متشابهات دي امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه ودغه مکتوب شریف کې فرمایي 310 کې 286 کې نور مکاتب کې فرمایي چې دا مصروف عن الظاهر دی یعنی دا ظاهری معنی مراد نه ده. لکه اوس قران مجید کې ید ذکر شوی دی کنه تبارک الذی بیده الملک. د ید معنی څه شی ده؟ لاس. خبروان پوه شو یا قران کریم کې ساق لفظ راغلی یوم یکشف عن ساق نو ساق پنډی ته وایي. خبره پوه شو دسی پسې راواخله یا استوا لفظ راغلی دی نو د دې ټولو الفاظو یو ظاهري معنی شته لغوي معنی. امام ربانی مجدد الفسانی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مصروف عن الظاهر دي دا ظاهري معنی چې زموږ کوم استاد پر ذهن کې دا د الله تعالی په حق کې مراد نه ده. د الله په حق کې مراد دقه سي قاضي ثنا الله فانی فتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کې فرمایي چې دا قران کریم دا متشابهات دا په خپل ظاهري معنی باندې محمول نه دي. دا د الله تعالی په نسبت باندې په تعویل باندې محمول دي او په تعویل د دې باندې نه پويږي الا الله. قران کې په دقه ځبانی بیا وقف دی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به څه دی کنه او راسخین فی العلم پويږي او یاد چې راسخین فی العلم وایي چې هم په دې باندې ایمان دی. خبره باندې پوښ دا مې ته ویل کله چې الله تبارک تعالی په دې علم لري انبیاء علیهم السلام او راسخین فی العلم په دې متشابهات په هغه حقيقي معنی مراد باندې د دین اخوته چې کم دی نور څوک په دې باندې تفوهي کوم تعویل کوي هغه تعویل حسن وي او هغه زیت به ګوري د عربی قانون ته به ګوري چې اوس دلته کومه معنی د دې صحیح کیږي هغه صحیح معنی به تغسته کیږي خو به تعویل ځونی تعویل حقيقي هغه بنئ او به شوي دا مختصر خبره شو په دې کې چې دا مقطعات د متشابهات نه دي. متشابهات علم د الله سره ده او د علماء الراسخین سره ده. لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایل چې انا من الراسخین زه د راسخین علماء نه یم او زه چې کوم د تعویل دغه متشابهات باندې وهګم. ځکه نبی اسلام دته دعا کړې او ترمذی روایت ته نبی اسلام مبارک فرمایلو اللهم علمه تاویل الكتاب. یا الله دې عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته تاویل د کتاب ورکی متشابهات او علم هغه تعویل هغه په تور کړی شو د محکمات او علم خو سره سره یي ځکه چې د راسخین فی العلم دي خو د متشابهات او علم ته الله تعالی ورکړي. واشوي دا مختصر خبره شو په دې. نو کوم چې د متشابهات راځي قران کریم کې ابا موږ تاسو تفویض کو د معنا الله ته وصلاته بسپارو چې الله تعالی په معنا مراد باندې څه دی عالم دی او زموږ په ایمان دی ایمان به سم دسرو. ذالک الکتاب دا کتاب چې لارې وفي نشته شک پرې کې. ذالک الکتاب معنا وکړه دا کتاب او ذالک دا د اسماء اشاره نه دی دا د اشاره بعید د پاره په کلام دارو کې استعمالي. یعنی ذالک الکتاب هغه کتاب چې دی دا کتاب خو هغه نه دی کنه کتاب خدا دی کنه دا بعید اسم اشاره ورته ولې استعمال شول په کار خدا و چې هاذ الکتاب قریب ته مشان له استعمال شي اشاره قریبه ورته استعمال شي کوم د نږدې دی کنه خدا بعید اشاره ولې رااله تعظیم لشانه. علامه تبتزانی فرمای چې دا ذالک چې کم دی دا کله کله د مشان له قریب د پاره استعمالي او د مشان له قریب د پاره د ځکه استعمالي چې تعظیم لشانه هغه شان په دې څه شي اوچت شي او عظمت شان ښکار شي. قرآن کریم ته نږدې دی
خو مرتبه یې ډېره لرې ده، مرتبه یې ډېره اوچتې ده. نو ذلک الکتاب وپوه شوئ دا کتاب چې دی لا ریب فیه په دې کې شک نشته. آیا دا لا ریب چې کوم دی دا نفي ده، خدا په معنا د نهي سره ده، یعنی لا ترتابو فيه، تاسو شک مکوئ په دې کې، تاسو شک مکوئ په دې کې. خبره باندې کوي علامه اسماعیل حقی رحمه الله یو اعتراض راغلی چې ته چې قرآن کې څنګه شک نشته، کافرانو ته انکار وکړو کنه، نو شک یې وکړو کاوه ځکه انکار وکړو. او یا وای دغه مجسمه چې گمراه شوي دي او دغه تعویلات ته متشابهات لټای او دوی په کوم یو قسم شک وکړو کنه. خبره باندې پوه شو یا د عوام د چې دی په معنا د قرآن نه پوهېږي نو شک پکې رانغی. نو اسماعیل حقی رحمه الله د دې جواب کوي وای په دې قرآن کریم کې شک نشته دی، دا کم مخلوقات چې دي په کې کوي ځان له شک، دا د یو قصور علم دی، د علم کمزوري دی، په هم وته نه رسیږي. خو په قرآن کریم کې څه نشته دی؟ شک نشته دی. لا ریب فیه یعنی لا ترتابو فیه، په دې کې څه مکوئ؟ شک مکوئ. شک پکې ولې مکوئ؟ ځکه شک پکې شته نه کنه. خبره پوه شک څه شي ته ویل کېږي؟ ضد د یقین ته، ضد د چا ته؟ د یقین ته. یعنی چې ستا په خبره باندې څه نه یقین نه او جزم دې پې نه، نو دغه ځای بیا شک راغی. او چې نفي د شک راغله، نفي د شک نو یقین راغی کنه، یقیني طور باندې خبره معلومه شوه چې قرآن کې څه نشته؟ شک نشته. هدى للمتقین هدایت ته دا قرآن کریم د فاره د متقیانو. الکه متقیان چاته وایي؟ متقین جمع د متقی ده. متقی ډېر مراتب ذکر شوي تفاسیرو کې، ډېرې معناګانې شوي. یوه معنی د متقی چې کوم دی دا ذکر شي، بره ګورئ چې په خبره باندې بیا سره پوهېږي. متقی چاته وایي؟ چې دی ځان ساتي د هر هغه څه نه چې دته ضرر ورکوي په آخرت کې. نو ګناهونه دي که نه، مفسدات دي. په خبره پوه شوئ چې دی ځان ساتي د هر هغه څه نه چې ته څه ورکوي آخرت کې ورته ضرر ورکوي، هغې نه دی ځان ساتي. یو تعریف د متقی دا دی. دویم تعریف د متقی دا کوي چې متقی هغه څوک دی چې دی فریدي ما هغه څه لا بأس به چې پای باندې باک نه وي، یعنې داسې کارونه چې په هغې باندې علماو باک نه وي ګڼلی. یعنې علما وایي چې په دې باندې څه باک نشته دی، موږ وایو پښتو کې که په دې کې څه باک نشته، یعنې څه ګناه پکې نشته. نو دیو هغه خبرې هم پرېږدي چې ما لا بأس به دي. ولې پرېږدي؟ حذرا عما به بأس، د دې وجې نه پرېږدي او دې یریږي یره ورسره هسې نه چې به بأسون وي. علما خو چې لا بأس به باک پې نشته، خو که چېرته په دې کې باک وي یعنې ګناه پکې وي نو د دې یرې د وجې نه پرېږدي. ایته متقي و ځان ساتي. ښه لکه په دې خبره پوهېږئ ځان ساتي. اگر چې علماو به فرمایلي چې په دې خبره کې باک نشته یعنې ګناه پکې نشته دی، خو دا متقي به بیا هم ځان ساتي، هسې نه چې به بأسون چېرته ګناه پکې نه ځان ساتي که نه. دې خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ لکه حدیث پاک کې راځي الحلال بین والحرام بین. حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي. په مابین د حلال او د حرامو کې مبارک فرمای امور مشتبهات دي، یعنی هغه امور چې د هغې حلال والی او حرام والی ما او تا ته واضحه نه دی. حلال والی او حرام والی واضحه نه دی. مبارک فرمای چا چې ځان د داسې کارونو نه مو ساتو چې حلال والی او حرام والی ښکاره نه دی، نو د چې کوم دی استبرا د عرض خپل او د دین خپل راوستله، یعنی خپل دین هم پاک کا، خپل هغه عزت او ناموس دی هم پاک وساته. او بیا مبارک مثال ورکوي وایي څوک چې د امور مشتبهاتو نه ځان ساتي د یو مثال مبارک ورکوي. دا به داسې کس شي لکه څوک چې د ورشو نه چپ چاپېره د یو چا ورشوی غنم دي پټی دی فصلونه د هغې چپ چاپېره ته بیزې ګړي سره تا ته څوک ویل که د دې خوا او شاته ګړي بیزې مه څروه. دا ګړي بیزې چې ته دې ته خوا او شاته څرې نو قریبه ده چې د فصل ته یوه ته ورټوپ ووایي که ته ورټوپ ونه وایي ورټوپ کوي که نه. نو مبارک فرمایي چې دا متقي انسان دی به هم دقسې چې د امور مشتبهاتو نه ځان ساتي، هسې نه چې په دې کې واقع شي. او بیا پسې فرمایي که څوک په دقه امور مشتبهاتو کې واقع شو نو دی په حرامو کې واقع شو. دی به ځکه واقع شو
حرامو کې واقع شي دین مزان ساتي ښه حلالم ښکار دي حرامم ښکار دي حرام خو په قطعي تور چې ښکار شو به نه کې ځان به ساتي کم چې حلال دي هغه به کې خو کوز دسی امر راغی چې نه د حلال والے ښکار ده نه د حرام والے ښکار ده نو ځان به ساتي ځکه مبارک فرمایي کبه کې واقع شوي نو په حرامو کې به واقع شي هغه پوهه بشو کم کار پر جواز او په غیر جواز کې چې شک راغی په خبره پوه شو او امر واضح نو ځان ته ساته ځکه بیا په بل حدیث پاک مبارک نبی رسول فرمایي دع ما يريبك ما لا يريبك پرې دا هغه کار چې تا په شک کې اچي چیر دا حکم کوونه کا دا جایز کدا ناجایز نو دا پرې دا او کوم چې په شک کې نه اچي یقیني تور باندې حلال والے اخکارای جوړی کا او چې کوم په شک کې نه اچي یقیني تور حرام والے اخکارای جو بس حرام دې مې کوا او چې کوم دې په شک کې مچي مبارک فرمای دا شک ولا هم پرې دا ورون چې موږ موضوع ته اشاره کړو په هغه موضوع کې خو شک شته کنه کوم موضوع اخیر کې چې موږ زیر بحث ګرځولې او پای باندې غوجره تاغستل بګر دراغه نو پای کې خو شک شته کنه نو چې شک شته نو حدیث کې وتراله کنه چې دع ما يريبك ما لا يريبك هغه څه چې شک ته چې دام پرې دا او دې بل حدیث کې مبارکونه فرمایي چې دغه شک ولا سيزونه نه تاويږي را تاويږي نو قریب ده چې ته عین په حرامو کې واقع شي دا د متقی تعریف شخه متقی بزان ساتي دې خبرونه بیا دغه حدیث وکړه حدیث ته مبارک کې فرمایي په دې وجود کې یو مدغه ده کدا صالح شو نو ټول وجود به صالح شي او کدا فاسد شو نو ټول وجود به فاسد شي الا وهي القلب خبردار هغه څه شی دی زړه دی بیا صوفي کرام د دې صلاح د قلبنا تعبیر په څه سره کوي یعنی زړه کله صالح کیږي د دې صلوح څه معنا ده صوفیا فرمای چې صلاح د قلب دا ویل کیږي پناه د قلب ته لکه صلاح د قلب څه ویل کیږي فنا د قلب ته او فنا د قلب چې دا ابتدا د ولایت ته سره چې کله فنا د قلب دراغه فنا د قلب د قضې کې چې کم د تا په ولایت کې قدم کې خودو د الله تعالی ولایت چې دی د الله تعالی غ قرب ته بلا کیف رسیږي قرب معنوي اول قدم ته قضې کې خو چې فنا د قلب خو دی راشي نو چې فنا د قلب رااله ابتدا د ولایت شروع شو نو صلاح د قلب سره صلاح د جسد راغی د خبره پوهیږي دا سره مستلزم دی او چې فساد په قلب کې راغی فساد په ټول جسد کې راغی وشو کپوا نشو نه هدل للمتقین دا مختصر د متقین د تمانا وکړه د کې بیا مراتب دی خپل ښه اوله مرتبه ده دویمه مرتبه ده دریمه مرتبه ده خو وللتفصيل مقام اخر بیا به تفصیل چرته الذين يؤمنون بالغيب دا مؤمنان او متقين کم خلق دي يؤمنون چې دی ایمان راوړي بالغیب په غیب سره هلکه غیب څه ته وایي ایمان څه ته ویل کېږي دا وګ تفصیل دی بیا ښه خدای چې کوم بیا ډېر ټیم رانه اخلي او بیا پای تاسو کویږئ نو مختصر تاسو ته ما ویل چې مختصر خبره وکړو بالغیب غیب څه ته وایي غیب ویل کېږي ما غاب عن الحس والعقل چې د حس او د عقل نه پټ خبري د غیب ویل کېږي نو غیب بیا په دوه قسمه ده یو هغه غیب چې پاغي باندې دلیل وي یو هغه غیب چې پاغي دلیل نه خبره پوښ په کوم څه چې غیب باندې دلیل نه هغه الله تعالی فرمایي چې دغه مفاتيح الغیب زما سره دي خبره باندې پوښ او کوم باندې چې دلیل لکه جنت شو جهنم شو ها پولیس ورات شو میزدم لیدلی دي غیب دي کنه دلیل پښته کنه نبی اسلام مبارک بیان کړی خبره باندې پوښ نو غیب بیا په دوه قسم دي باندې چې آیا د غیب او د علم رب لا یزال انبیاء تو ورکړه دې کني دې ورکړه د غیب او علم الله تعالی انبیاء تو ورکړه کني ورکړه تفصیل ما تاسو ته ډېر پیری کړه خو صرف مختصر خبره بګی کو چیرې گئی مو چې اوس پاک تفصیل تور کوزي خو ډېر زیاتو کړه نه من کړه دې بار خبره پوښي دې باندې اسماعیل حقی رحمه الله فرمایي وي کته وي چې د متشابهات علم او د مقطعات علم الله تعالی انبیاء ته نه دی ورکړي نو وی نبی له صلوات و سلام ته الله تعالی د اولین او د اخرین علم ورکړي دی نو چې د اولین او اخرین علم ورکړي نو بیا خو د مقطعات علم هم راغی ته بیا څنګه وی چې دا ته نه دی ورکړي نو ورکړي دی وی حق خبره ده متاسو توختي وی لګل نو ګوري اسماعیل حقی رحمه الله نظریه هم داش ولا چې الله تبارک وتعالى نبی له صلوات و سلام ته د اولین او د اخرین علم ورکړي دی
او دې تعبیر په ما کان او ما یکون سره علما کوي او دې تعبیر په علم غیب کلی سره هم کیږي په خبره باندې پوه شو کپوا نه دا د اسماعیل حقی رحمه الله هم نظریه شو او علامه بغوی رحمه الله په تفسیر د سوره رحمان کې چې علمه البیان په دې آیت باندې راوړی ناغام فرمایي چې الله تعالی نبی له صلوات و سلام ته د اولین او د آخرین علم ورکړی دی او بیا په دلیل وایي ځکه چې نبی له صلوات و سلام د اولین او د آخرین خبرې کوي دا غینه موږ احوال بیانول او په دقه ځی باندې په دقه آیت باندې چې تفسیر خازن راوړی تفسیر خازن هم په دقه ځی باندې لیکلی نبی له سلام الله تعالی د اولین او د آخرین علم ورکړی دی هغه پوه شو او په خصائص کبرا کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې د اولین او د آخرین علم الله تبارک تعالی نبی له صلوات و سلام ته ورکړی دا څو حواله مې درته ویلي څلور حواله جات نو کوم خلک چې وایي چې نبی له سلام ته سره علم غیب نه دی ورکړی شوی او لا کلی نه دی او دا قصې خو پرې دا سره نه دی ورکړی شوی هغه د او به دې ته چې رسول علم غیب پیغمبر ته منی نو دا کافر دی او چې دسی و چې علم غیب کلی څو پیغمبر ته منی دا کافر دی دی ائمه دین ته کفر نسبت راغی کرانه غي هله کراغه کرانه غي دغه ائمه خو موږ ته دین رسولای دی کنه قرآن تفاسیر کړی دي قرآن تفسیر کړی دی هغه ته چې تا مشرک ویلا هغه د کافر وګرځید نعوذ بالله هغه د مسلمان پرې نه خونه ته کې کم ځای مسلمان چې کدین خو ته هغه نقل کړی دی عرض مې داو چې غیب او علم الله تبارک تعالی انبیاء لرا اولیاء لرا دا ور کړی دی بس چې څومره الله تبارک تعالی غوښتلی دي هغه عمر چې کوم دی ور کړی کم سي چې مخفي ساتلی دي اي مخفي ساتلی دي ته خبره پوښ کبوا به نشوي الذين يؤمنون بالغيب متقين هغه خلق دي چې ایمان لري په غیب سره ويقيمون الصلاه او قائمي مانځل اقامت د مانځه څه وایي اقامت د مانځه چې مونږ په خپل تمام ارکان سره شرایط سره آداب سره سنن سره واجبات ټول سره ادا کړی چې د اقامت د مانځه وایي دا وایي اقامت د مانځه یعنی چې ارکان د مانځه څومره دي پاغه سره څومره چې شرایط د مانځه دي دا ټول پکې نظر په دې باندې وساتل شي او دغه سره سره چې کم نه مونږ ادا شي خبره باندې پوه شي دي ته ویل کېږي اقامت د مانځه او یا دویم معنی د اقامت د مانځه څه شی ده هغه محافظت د مانځه لري چې محافظت او دوام په مانځه باندې کوي همیشواله په مانځه باندې خبره پوه شي ويقيمون الصلاه قائم منزل را ومما داغ مال رزقناهم چور کړي موږ دوی لرا ينفقون د الله تعالی فلار کې خرج کوي رزق څه ته وای په لغت کې چې کوم دی یا د عطوا ته وای او یا حصې ته وای او په اصطلاح کې ویل کېږي چې په کم سره حیوان فائدہ حاصلې هغه د څه ویل کېږي نو رزق شامل دی پنځ د اهل سنت والجماعت باندې حلال او حرام دوانو لرا حلال تم رزق ویل کېږي او حرام تم رزق ویل کېږي او اما دلته مراد رزق حلال دی ځکه دا مدح ده مقام مدح دی اور پوښ ينفقون چې دې صدقه کوي انفاق څه ته وایي انفاق ویل کېږي خروج د شی د خپل ملک او د قبضې نه د خپل ملک او د قبضې پیسې د خپل ملک نه بل چاله ورکړي قبضې نه دی وستي کنه او په اصطلاح کې انفاق ته ویل کېږي په اصطلاح کې انفاق ویل کېږي خپل مال د الله تعالی د رضا لپاره د الله فلار کې خرج کول دې څه ویل کېږي انفاق دا آیت کریمه نازل ده په حق د هغه چا کې چې هغه د مشرکان عرب سره تعلق ساتو ورستو بیا ایمان راوړ نو دا آیت کریمه دغه خلکو هغه صفت بیانې چې دوی ایمان راوړ په غیب سره اقامت تمانځ کوي او د خپل مال نزور کوي صدقات او بیا دا ورپسې آیت کریمه چې دا والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه کسان یؤمنون چې دی ایمان راوړي بما فاغ کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی چې قران کریم دی وما فاغ کتابونه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبلک مخکستانه تورات زبور انجیل او دغه صحیفه دا بیا د چا صفت بیانوي دا د مؤمنانو د اهل کتابو چې اهل کتابو ورستو بیا ایمان راوړو نو ګور هغه مخکې کتابونه باندې ایمانو به ورستو په قران کریم باندې ایمان راوړو مبارک فرمای حدیث پاک کې راځي چې درې کسان د دغه لپاره الله دوه اجر مقرر کړی او هغه کس چې مخکینی پیغمبر زمانه بیا مونږ په غیم ایمان راوړ هغه کتاب تصدیق وکړو به زمانه بیا مونږ په مایم تصدیق وکړو زما په مایم ایمان راوړو زما کتاب ایمان دي ته الله دوه اجر مقرر کړی او بل اخرت او په اخرت باندې دیو هم یقینون دوی یقین لري اخرت چې کم دی دا د دنیا نه
دنیا ته دنیا ولې ویل کېږي؟ دنیا ته دنیا ځکه ویل کېږي لیدنوه، ځکه دا دنیا نږدې ده، او آخرت ته آخرت ځکه وایي چې دا آخر دی، وروسته دی د دنیا نه، نو ځکه ورته آخرت وایي. هم یوقنون، دیو یقین لري، دیو په آخرت باندې څه کوي؟ یقین لري. د متقیانو باره کې ته یو واقعه بیانوم بیا یې ختموم. متقیانو په حالاتو کې چې ځان به د دومره څه نه ساتئ، دا خبره ته په دې سره کومه که نه بس ختموله مې په دې ځای باندې درس، خو دا ته په دې پورې کومه چې ځان ساتل پکار دي. الله بندګان د اولیاء حالات مطالعه کوي چې هغوی ځان د کمو کمو شیزونو ساتلی دی، او دا ما او تا خو ځان دپاره باني لټو، ځان دپاره د حرامو حلالوالی لټو په څه طریقه باندې چې د حرام ځان ته حلال کړو. پوه شوئ که پوه به نه شوئ؟ بایزید مستعمر رحمت الله علیه د الله تعالی یو لوی ولی الله تېر شوی، نوم اورېدلی؟ لوی ولی د الله تېر شوی دی. د یو ورځې چې کومه دی په یو علاقه کې دانې واخیستلې، دانې، نو چې کله دی خپل بوستام علاقې ته راورسېدو او هغه دانې کوله وکړي، نو چې وی کتل په هغه دانو کې دننه 2 میږیان وبهږي. څو وبهږي؟ 2 میږیان. بیا هغه دانې چې کم دغه میږیانو ته واپس کړه او دانې واخیستلو، هغه ځای ته ویوړو، هغه کم ځای کې چې اخیستې وي په هغه ځای کې چې کم دغه میږیان پرېښودل، یاسې نه چې دا میږیان ما دغه ځای نه دې ته وړي او دا راپسې څه حساب شي، و دومره ځان ساتي د حرام نه. هغه دې خبره پوه شو که پوه به نه شوي؟ که پوهېږئ که نه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو کې راځي، و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ورځ چې کومه ده سخته ګرمي وه، نو چېرته روان په هغه وخت کې چې کټانګه و کار څه شی چې چلېده، نو د سورلۍ انتظار یې کوو چې راشي ما وخېږي. شاګرد ورسره دی، ویله جي راشه د پلاني دیواله سوري لاندې ودرېږه، چې دې سوري ته راپټ شي د سورلۍ څه کوه، انتظار کوه. خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو تپوس یې وکړئ دا دیوال د چا دی؟ نو چا ورته وویله چې دا د فلاني دی. دا هغه سایه د لاندې نه داسې زر چې کم دی نور ته رادېخوا شو، وي دا سړی چې کم دی دله ما قرضه ورکړې ده، خو د زما قرض دی. او په حدیث پاک کې راځي چې د قرضې نه څوک پیدا واخلي نو دا سود دی. نو هسې نه چې زه د ده دیواله لاندې ودرېږم په خبره باندې پوه شوي او دا پیدا ته حاصله کړم، نو په دې سړي خو زما قرض دی، دا قرض نه چېرته پیدا حاصله نه کړم، په سود کې رانه شم، एकदम چې کم دی بیا څه ته ودرېدو؟ آرام ورته ودرېدو. لکه څومره ځان یې ساتلی دی. خبره پوهېږئ؟ داسې تقوا پکار ده. ښه دغه بایزید بستامي رحمت الله علیه په حالاتو کې بله واقع واورئ. وایي ده یو ورځ په دشت و بیابان صحرا کې روان، یو شاګرد ورسره و، کپړې خیرنې شوې، نو کپړې یې ووینځلې. نو چې ووینځلې شاګرد ورته فرموي دا کپړې راکړه، پلاني دیواله باندې به یې ور واچو. هغه وایي دیواله باندې له پاسه اچولو ځای خو نشته، ته به پکې میخ ټکوې، نو زه دا نه غواړم چې د پلاني دیوال ته نقصان ورکړې، میخونه مه ټکوه پلاني دیوال کې. ها نو بیا راکه به دې ونه به یې له پاسه واچو. وی دا ونه به د چا وي، هسې نه چې د دې ونې څه خاښ پکې رامات شي د کپړو سره او نقصان ورته ورسېږي او ما پکې الله راونیسي. خبره پوهېږئ؟ نو اوس به څه کوې؟ بس وایې وغوستلې کپړې لمدې او چې کوم نور طرف ته شا وګرځوله، دا شای ښه وچه شوله، بیا چې کوم دا مخه را وګرځوله نور ته، په دغه طریقه یې خپلې کپړې وچې کړې. خبره پوهېږئ؟ خو د بل ملکیت استعمال نه کړ. څومره ځان ساتلی و؟ ځکه خو هغه حالات برابر وو، ځکه چې به د لاس اوچت کړه نو بس لاس به دې که تکړي نه و چې الله به دې دعا قبول کړې وه، ځکه په خېټه کې حرام نه و پراته که نه، ځان به دې ساته. لکه پوه شو دومره تقوا به یې کوله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وپیره چا چې کومه دی بازار کې اعلان وکړو چې بیزه ورکه شوې ده. څه ورکه شوې ده؟ بیزه ورکه شوې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه بازار غوښه چې کومه دی دا په ځان باندې بنده کړه. وی هسې نه چې دغه ورکه شوې بیزه څوک چېرته کې قصابګر را بیا مومي په د قصابګر څو خرڅه کړي او هغه حلال کړي، دا غوښه زه چېرته ونه خورم، که شوبه پکې راغله. ځان به یې داسې ساته. لکه پوهېږئ؟ هو دا اولیاء داسې حالات دي د الله بندګانو، دا مطالعه کوي، ځان به یې داسې ساتل. دا هرې خبرې ده. او موږ او تاسو مړه دا خو جایز دي، په دې کې چا وایي چې نه جایز دي، دا خو ټیک کار دی. ما ته وایي چې متقي تعریف هم دا دی چې علماو به ویل یې چې دا کار جایز دی، خو بیا به هم ځان ساتي، هسې نه چې به دې کار کې صحیح
به باسونی باک پکې نه د خبره باندې پوه د کډیر اولیاء کرام د دې زمانه تاسو وګورئ دا تصویر وستل اگر چې په دې کې د علماء ډېر اختلاف ته چې دا عین حرام دی کنه دی یا دا هغه تصویر د دور جاهلیت دی کنه دی خو بیا هم کې ځان څه کوي ساتي وي تزوران مسولان استل څه دي ناروا دي دین ځان ساتل پکار دي دا ولې الکه متقیان دي الله بندگانو ځان ساتي کنه متقی تاسو ما تعریف نه کو چې ځان ساتي دا هغه څنګه د آخرت کې ضرر ورکوي کدا چې ضرري شي یا ځان ساتي دا هغه څنګه چې به باسون لا باس به درجه کې خدای یریږي چې اسنه به باسونی ځان ساتي دې خبره باندې پوهه دا د اولیاء حالات دي دغه حالات باندې ورلې اړې رودي تفصیلی دي ښا یو حالات د ولی الله می قتل نو هغه ته مرید راغې په مخ باندې ګیره نه و بیګیرو یوه تو قاتل نو خو د بیا ته پار راغلو کنه او درت کو او بیا هغه مجلس ته براته سایت ته کې ناستو خبره باندې پوښي بیا سموده تیرې دا ذکر ته باغس بیا ته وسو د په دومره وخت پورې بیا نظر نه لګیدل دی ولی الله تر سو پرې دا غټه غټه ګیره نه متر ورسېدل شاور ته وی دا پلانې پیژنې ویلې نه پیژنم دومره غټه ګیره راغلي دا ستا پلانې مرید دی دومره وځان ساتو هغه خبره پوره کبوه به نشو دا د متقینو حالو ها بیا د متقینو خپل درجه دي کنه چې څوک په څومره درجه کې ځان ساتي او د امام محمد رحمت الله علیه چې امام منیفر رحمت الله علیه تراوسه معشوم او درنګ ډېر خستو امام منیفر رحمت الله علیه جو دا وکاته پلار تولوي دا بوزه چې حفظ وکي مقصد دا چې د حفظ کین ډېر مدوب کې تیر شي چې بیا راشي غټشه وي وایي کنه په نو ورځې بعد راوست پلار بیا امام صاحب ته فرمایي ته تمانه ویل چې بوزه حفظ پیسې به حفظ وکړه بیا نو امام منیفر رحمت الله علیه پس طرف باندې کینو علم ته کومه ته مخامخ نه کینې زما نظر د باندې لګي دومره به ځان ساته ما خبره کوي ځکه امام منیفر رحمت الله علیه چې په پتو کې راشي امام محمد رحمت الله علیه ته طرفین ویل کی طرفین ته ولي وای ځکه امام محمد رحمت الله علیه به امام سے په طرف باندې کې ناستو مخامخ پته نه کې ناستو خبره پوه شئ الله تعالی دې موږ تاسو ته د خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علیه الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين